نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم. محترم و عزتمندو، د اودس فرایض بیان شو، د اودس سنت بیان شو. اوس په نمبر کې د اودس مستحبات دي. کتابونو ډېر مستحبات ذکر کړي دي، بعضې کمو ذکر کړي دي، خو لیکن یو څو مستحبات چې هغه تقریبا وچې جوړیږي و مستحبات دا په اودس کې شته دي. اول نمبر مستحب دا دی چې اودس شروع کول دا د ښي طرف نه پکار دي، چې د ښي سایډ نه اودس شروع شي نو دا بهترینه خبره ده. یو مستحب دا شولو، او اول ښی لاس وینځي او بیا ګس لاس وینځي. دویم نمبر مستحب دا دی چې د سټ مسه وکړي، یعنی چې کله لاسونه وینځلی شي نو دا مخامخ دا په سر باندې استعمال شي، دا دوه ګوتې دا په غوږونو کې استعمال شي، خو دا سټ سایډ دا الټه سایډ چې کوم د لاس دی دا نه استعمال شوی، نو دا به استعمال شي، دا په سټ کې سړی راکاږي په دواړو سایډو باندې، نو دا لاس ټول استعمال شولو. نو دویم نمبر دا د سټ مسه کول دا مستحب دی. او دریم نمبر مستحب په اودس کې قبلې طرف ته مخ کول دا مستحب دی. په دې باندې انسان ته اجر او ثواب ملاویږي، لیکن ګناه پې نشته دی کوي نه کړلو، خو اجر او ثواب پې باندې ملاویږي. او څلورم نمبر اودس کې د خبرو نه ځان ساتل پکار دی. اودس دوران کې ته د خبرو نه ځان وساتې دا هم مستحب دی. او پنځم نمبر دا چې هر اندام وینځلو سره د شهادت کلمه ویل. اوس د شهادت کلمه کومه ده؟ شهادت کلمه دا ده چې اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا د شهادت کلمه ده. بیا شپږم نمبر په اوچت ځای باندې ناسته کول، ځکه دا مستحب دی چې تا ته مطلب دغه داري کومې پلیتې داري وي یا کوم پلیت ساس کې وي، ته کوم اوبه لاندې توی کې نو هغه تا ته واپس راځي، نو دغې سره ستا کپړې هم پلیتېږي، ستا بدن هم ورسره پلیتېږي. نو دې وجې نه په اوچت ځای باندې کېناستل دا مستحب دی. او اووم نمبر مستحب دا دی چې اخیری کې چې کله اودس وشي د هغې نه پس په ولاړه باندې یو ګوټ اوبه څکل دا مستحب طریقه ده. نو دغه یو څو مستحباتو الله جل جلاله دې په د عمل کولو توفیق را نصیب کړي، او چې کله انسان دا مستحبات وکړي نو دغه انسان اودس کامل شولو. بیا په آخر کې دا دعا چا وویله نو د دپاره ډېر اجر او ثواب ملاویږي چې اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین واجعلني من عبادك الصالحین الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دا بهترینه دعا ده که چا وویله ډېر اجر او ثواب به په الله جل جلاله ورکړي. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.